الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العظيم. گران مشرانو، عالمان صاحبانو، پائی ډېر درنو مشرانو، کشرانو، ورونو، خاص طور باندې زه د جناب عصمت خان کونډي، د کامران خان کونډي شکریہ ادا کوم چې نن دغه محفل جوړ کړو. تاسو موږ ټول په یو ځای کړو، موږ او تاسو ملاقات مختنصیب کړو. الله تعالی دې دوی ته دغه عبادت په دنیا آخرت کې ورکړي او په دغه ګرم موسم چې او د حبس په موسم چې تاسو دلته یوځای شوي یو، دا تکلیف تاسو برداشت کړی ده، رب العزت دې د دغه اجر تاسو ته په دنیا او په آخرت دواړو کې ده. زما محترم ورونو، په ټول پاکستان کې ټول قوم یوازې بیا الیکشن مهم کې ده او ټول قوم به بیا یوازې فیصله کوي چې د ملک واک چا ته خلاصوي. ظاهره خبره ده چې په کوم ووټ باندې حکومتونه بدلېږي، په کوم ووټ باندې پارلیمنٹ بدلېږي، په کوم ووټ باندې د ملک نمائندګي بدلېږي، دا ووټ به یقینا ډېر لوی اهمیت لري او دا به ډېر لوی قدر و قیمت وي. موږ خو همیشه دپاره تاسو تر مخ چې مجلسونه کړي دي، نو په دغه لحاظ سره مو کړي دي چې دا یوه ډېره غټه ذمهواري ده چې په قوم باندې راغله او هر ووټر، نر ده او که ښځه، په هغې یوه ذمهواري راغله. موږ دا غواړو چې ټوله غټه ذمهواري ده او ټوله یې د ووټ قدر و قیمت ده هغه په نظر کې وساتو چې سبا په دغه ملک باندې داسې خلک حکمرانان سي، په پارلیمنټ کې هغو خلکو ته نمایندګي میلاو سي چې هغه د تاسو د عقیدې، د تاسو د نظریې، د تاسو د ایمان نمایندګي وکړي او د غریب قوم مسایل او مسایلو باندې وګوري. او نن ورځ خو به تېره شي، مشکلات هره ورځ شته، خو کوشش خو دا هم پکار دي چې موږ راتلونکو نسلونو بارے کې فکر وکړو او داسې قدمونه ورته واخلو چې د هغې نه د موږ راتلونکي نسلونه هم فایدې واخلو. ما محترم ورونو، دا کلی، دا وطن، دا قوم ما دپاره نوی نه ده. یو ډېر اوږد ژوند موږ ګډ سره تېر کړی او حضرت مفتي صاحب رحمه الله نه تر نن ورځې پورې د وفادارۍ کوم تاریخ چې تاسو لیکلی ده، یقینا موږ هغه ویرولی نه شو. رب العزت دې جمعیت علماء-e-Islam سره او مجلس عمل سره د تاسو وابستګي نور هم مضبوطه کړي. موږ ته د خبرې هم ډېر لوی قدر ده چې تاسو د خپلې سیمې او د خپل قوم خانانو په مقابلې کې جمعیت علماء-e-Islam ته او علماو ته قدر ورکړی ده، هغو ته مو خپل حمایت ورکړی ده. دغه شی هم موږ د زړه نه د هغې قدر کوو او همیشه دپاره به دغه الفاظ د قدر او د احترام په تاریخ کې لیکلی کېږي. زما محترم ورونو، وخت مو ډېر نه اخلم، موږ هم په سفر باندې یو او دا یو پیغام در کوم چې ما ذاتي طور باندې داسې واقعاتو سره مخامخ شوی یم چې ما ته نه ملګري او نه سرکار زیاته ګرځېدا اجازت راکړي او دغه وجه ده
چې له خپلو خلکو سره زما رابطې چې ډېره فاصله غوندې راغلي، خو تاسو یقین لرو چې زه په هر ځای کې یم داسې وایو چې زه کوم ځای یم هلته کوټې خانه ده، چې زه کوم ځای یم هلته ټانک ده، چې زه کوم ځای یم هلته ټلویزیون ده. انشاءالله العزیز په هر ځای کې که تاسو د عقیدې سوال راغلی ده، په دغه پارلیمنټ چې په اسلام اعتراض شوی ده، د پاکستان په اسلامي نوم اعتراض شوی ده، د الله په حاکمیت باندې اعتراض شوی ده، په دغه اعتراض شوی ده چې اسلام د پاکستان مملکتي مذهب ولې ده. دا خبرې موږ په خپلو غوږو اورېدلي او کسانو په خپلو سترګو لیدلي چې هغه وایي چې حلال او حرام په قرآن و سنت نه معلومو، دا به د موږ د خواهشاتو تابع وي. تر دې حده پورې چې موږ ورته وایو چې که دغسې کیسه وي بیا که سبا خلکو دا خواهش پیدا شه چې نر د نر سره نکاح وکړي او به تاسو څه رایې وي، نو بیا به دا روایي. د دغه مخلوق سره موږ مقابله کوو. په پاکستان آئین کې د نبی علیه الصلاة والسلام توحید جرم ده او سزای موت ده. حکمرانانو په دغه قانون باندې حمله وکړله، په غلا یې حمله وکړه. الحمدلله دغه چوکیداران هلته ناست وو، دوی په دې نه شول قادره چې خپله منصوبه سرته ورسوي او په شا وکړي. اوس په دغه موجوده حکومت کې د ختم نبوت په قیدې باندې سم نواله او غلا یې وکړله. 24 ګنټو چې اندر زه په عمرې کې وم، له ارجه نه مو غلا ونیوله او په 24 ګنټو چې اندر مو غم صفا کړ. بیا یې غږ وسه چې دا غل چوک د غل ښکاره کړو. هلته رایه دا وه دا غل داسې زر مه ښکاره و پاکستان چې پته نه لګېږي سبا به چا مړ کړی وي او نقصان جوړ شي. اوس چې عدالت آرډر وکړ چې هغه رپورټ شایع کړو، نو چې رپورټ شایع سلی نو غل پکې د پی ټي آی وال شفقت محمود ووتلی. خو بیا انوش الرحمن باندې غلی څه کړه، یا دا ووایه چې ما سره پارټۍ اشاره نه ورته، بیا یې دا پسې وویله چې ما مشر په دې خبر وه، ما په اجازت دا کار کړی. ورونو خبره د شخص نه ده، خبره د ما او د تا نه ده. ما چې به 1000 کمزوریان وي، خو بنیادي خبره دا ده چې زه د کومې نظریې نمایندګي کوم. که هغه نظریه غلطه وي نو بیا چې په اسمبلۍ کې هر څه کېږي په ګناه کې به موږ ټول شریک یو. او که عقیده او نظریه او مقصد صحیح وي، بیا چې په اسمبلۍ کې له خولې غږ وځي نو ما دا یقین ده چې دا غږ ما نه وي، دا یې تاسو یو په دغه سوال کې تاسو سره ګډ. زما محترم ورونو، دا پسمانده وطن ده، دا خپلې ترقۍ لپاره ډېر لوی سفر غواړي. په دغې خاورې باندې د ترقۍ کوم سفر چې حضرت مفتي صاحب رحمه الله شروع کړی و، اوس پرېښی نه ده. که په دغې وطن باندې چا CRBC ولیده، چا ګومل یونیورسټۍ ولیدله، نو په دغې خاورې باندې غټ غټ اسپتالونه ولیدل، په دغه وطن باندې ګوملزام هم خلکو اوس ولیدل، تانخان هم منظور ده. او د علاقې مستقبل دپاره چې کومه نظریه موږ جوړه کړې ده، ظاهره خبره ده چې دا د ورځې شپې کار خو نه ده، هغه ډېر وخت غواړي. په 1994 کې موږ ګوملزام منظور کړ، په 2013 چې اوس افتتاح وشو. په 1995 چې ما په چین باندې دغه لار تجارت لار منظوره کړې وه، او نن په 2013 چې په هغې معاهده وسله، بیا یې روټ بدل کړ، په بلې لارې باندې سړک بوتلو، بیا مو یو کال هغې پاره جنګ وکړلی. نن الحمدلله د تمامې دنیا ټولو نه غټه تجارتي لار هغه موږ او تا په وطن تېرېږي، او دا ترقي لار به انشاءالله دغسې جاري وي. نو تاسو وفاداري، تاسو استقامت
دا اصل فائدہ چې دا سفر جاری وي انشاءالله دغه ظلم او دغه زورورو خلقو زورورتیا چې جمعیت وي انشاءالله په دغه خاورې باندې چلېږي. په دغه مهال باندې هر سړی نن په دې باندې قایله ده چې جمعیت علماء اسلام حالات بدل کړي، انقلاب راوستی ده، فضا یې بدله کړه، زورور قوتونه هم نن دغه ته راغلل چې هغه هم د عام سړي او د غریب سړي خبره کوي. دا یو انقلاب ده، دا یو تبدیلي ده. زما محترم ورونو، دا کور، دا خاندان، دا زموږ د وطن یو معتبر خاندان. عصمت خاندو مشران ما والد صاحب سره لیدلي او سره ناسته او قدر احترام. نن د دوی موږ تعلق نن نه ده، دا یې لازمه وه چې هغه وخت دا موږ تعلق ته سره خو کله وارې بیا دی وشکې سره داسې ګوشې ته سي دا بیا سره وچکه او مارو د بابا ده. الله دې ته بدل ورکړي چې موږ حوصله افزایي وکړله او په خپل کلي چې موږ څه دومره قدر راکړ د دغه بدل دې الله دې ته په دنیا او په آخرت باندې ورکړي او انشاءالله د وفادارۍ دغه سفر به دغسې برقراره وي. نور مو ډېر نه تګو، پای ته راغلی ډېر نه یم زه.